یو څادر زمیندار و، هغه یو ورور ځان سره مردان ته بوته. چې مردان ته بوته کور ته راغلی به وی د لالا قدر مې په مردان کې ولیدو. وی دلته خو موږ سره قدر نشته، ولې چا به راکچې ډوډۍ وخوره، چا به راکچې چای وڅښه. اته دا پته نه و چې د هوټلو والی یو شوم سړی و، نو ډېر زیات شوم و، داسې لکه مېلمه به بدې شوه داسې ډېر نو هغه مړ شو. چې هغه مړ شو نو د بار نه ناخبره ښځې راغلې، هغې ورته ژړل، هغې ورته صفت شروع کړه. مور یې د لور ته یې څادر دې اوچت کړه، ګورې چې بل چا ته جوړ کړه. په پلار کې خو دا عادتونه نه وو. ها نو ما په دې کې ډېر ښه لیکوال او ډېر ښکلي خلک راغلي تعلیم یافته. نو لطیفې کې ټول روزه مدنه کې ځکه چې ټول ښکلي بزرګان او تعلیم یافته خلک ناست دي. نو ما یو بل نظم په دې باندې لیکلی دی، نو ښه دا چې په دې موقع کې ستاسو خوښه چې ویې وایم. کوي زمونږ د پاره ښې څېړنې معلوماتو، منې به د زراعتو، منې به د زراعتو. دا داسې محکمه ده چې هر یو زمیندارو ډېر غواړي پیداوارو، پټې چې کړي تیارو. که هر یو زمیندارو ډېر غواړي پیداوارو، پټې چې کړي تیارو. نه په وخت کرونده دی کوي دې سره مشلاتو، منې به د زراعتو، منې به د زراعتو. دا داسې محکمه ده جوارو که غنمو، باغونه که شړشمو، فصلونه به ډېر کامو. جوارو که غنمو، باغونه که شړشمو، فصلونه به ډېر کامو. تخمونو هایبریډ د غلو جوړ کړلو برساتو، منې به د زراعتو، منې به د زراعتو. دا داسې محکمه ده نه خوراک نی نه هر ځای وه، کرکڼه یا ټانګی وه، میوه به نه شپاتی وه. ډېر دا کشران به یې نه پېژني. نه خوراک نی نه هر ځای وه، کرکڼه یا ټانګی وه، میوه به نه شپاتی وه. د دوی په تجربو محنت ترس کړه الله زیاتو، منې به د زراعتو، منې به د زراعتو. دا داسې محکمه ده هر للمه شوه ودانه، سپرلی شو د هر خوانه، وطن یې کروخانه. هر للمه شوه ودانه، سپرلی شو د هر خوانه، وطن یې کروخانه. نه چاپېره ځنګلونه، شنه فصلونه، میوه جاتو، منې به د زراعتو، منې به د زراعتو. لا چې وانه سپېردارو هر خوا ګرد غبارو، لا چې وانه سپېردارو نه سرو نه چینارو، هر خوا ګرد غبارو. اوس هغه سرې مایرې غرونه منظر پیش کوي د سواتو، منې به د زراعتو، منې به د زراعتو. نښه نسل د غواګانو لکه ډاکټر صاحب تفاص دی، نښه نسل د غواګانو، چرګانو په میانو، ماړه شو په سبزیانو. ښه نسل د غواګانو، چرګانو په میانو، ماړه شو په سبزیانو. نه جهانه زمیندارو لیکړه ختم مشکلاتو، منې به د زراعتو، منې به د زراعتو. دا داسې محکمه ده. السلام علیکم.